یو ماشوم دا خبره نیمه کې پاتې کی یو ماشوم د جناب محمد رسول الله دروازې ته ولاړو نبی علیہ السلام ورته خیال نو کور ته راننوته نو جومات ته ورننوته کور او جومات یو دی چې جومات ته ننوته دا ماشوم د جومات په ګیټ کې ولاړ دی چې نبی علیہ السلام چپړې ویستې چپړې یې ویستې په لمن باندې پاکې کړې سینې پورې نیولې د ماشوم د قربان سم د ماشوم د الفت او محبت نه چپړې پاکې کړې سینې پورې ونیولې جناب محمد رسول الله چې مونږ وکړه بار راووته ماشوم ته خیال وکړه ماشوم چپړې په تندي پسې ومږلې سترګو پسې ونیولې چپړې واپس کېښودې پیزار مبارک یې واپس کېښوده زما پیغمبر پکې خپې دننه کړې واپس لاړه صبحی بیا زما پیغمبر جومات ته راغی هغه ماشوم بیا د جومات په دروازه کې ولاړ دی چپړې بیا نبی علیہ السلام ویستې پیزار مبارک یې راواسته په خپل لمن باندې پاک کړه تندي پورې ومږل سینې پورې نیولې دي بیا زما پیغمبر د مسجد نه راووته په درېیم کرب دا کار وشو زما پیغمبر ورته آواز وکړ او ماشومه سنو د کوم ځای نوم د څه دی د الله رسول پلانکي مې نوم دی د کوم ځای د الله رسول د دغه ځای ما د الله پیغمبر د دغه قبیلې ما دا کار ولې کې دا درته چا ویلي دي زما پیغمبر جمله وفرمایله دا درته چا ویلي دي د الله رسول چا نه دي ویلي قسم دې ستا په رخسار کې ما ته مینه ملاویږي زما زړه ته سکون ملاویږي پیزار چې سینې پسې ونیوم ما ته مینه ملاویږي ما ته شفقت ملاویږي ما ته محبت ملاویږي ما ته الفت ملاویږي ما ته پیار ملاویږي ما ته پکې مزه ملاویږي زما پیغمبر د زبان اطهر نه د زبان نبوت نه یوه جمله ووته چې ربا قسم بالله زما د په خپل جلال باندې قسم خدای ستا د پیغمبر ستا د جانان ستا د محبوب د امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفی د محمد رسول الله په محبت کې دا کار کړی دی خدای ما خوشاله ربا ته خوشاله شه محترمو خدایا ته خوشاله قربان شم زما رب ته دا ادا خوښه شوه هغه صحابي چې کله پې ګویه لوی شو ګویه هغه ته 1,00,000 احادیث د محمد رسول الله په سینه کې حفظ محترم زه وایم ولې به نه حفظ کېږي د چا پیزار یې په سینه په سینې ولري هغې کې محبت په ماشومانو کې نن زه لویم زه تا ته د پیغمبر پته نشته مو نن زه لویم ما ته د خپل جانان پته نه لګېږي که چې کوم دنیاوي مجازي جانان دی زما چې موږ په پسې ګرځو مجازي خواهشاتو پسې ګرځم په مجازي لیلاګانو پسې ګرځم په مجازي محبوبو پسې ګرځم د حقیقي جانان د مینې نه خبرې ته د راسه د صحابو نه تپوس وکړه صحابي به ورځ په ورځ کمزورېده ډېر کمزوری کېده نبی علیہ السلام ورته وی صحابي کمزوری کېږي ولې نو سترګې یې ښکته کړې قربان شم د صحابو نه سترګې یې ښکته کړې چې نبی علیہ السلام ورته تندې بره کړې نو په رخسار اوښکې به یې دي جړلې نبی علیہ السلام ورته ولې جاړې د الله پیغمبره زما زړه کې یو ارزو ده د کله نه مې زړه ته دا خبره را پرېوتې ده چې امام الانبیا خو د جناب محمد رسول الله دیدار والا شربت خو زه دنیا کې څکم او زه یو بله جمله وایم د الله رسول کله نه چې دا خبره زړه کې راغلې ده چې نبی علیہ السلام به د دنیا نه ځي نو د هغې ورځې نه ما د شپې خوب نه دی کړی ټوله شپه ستا در او دروازې ته ناست یم چې ته بار صبحي مانځله روزي نو زه ستا د چهرې دیدار کوم په زړه کې مې ارزو ده د الله پیغمبره دنیا کې خو وینم که اوږې شم راشم او ستا رخسار ووینم زما لوږه ختمه شي که تږي شم او سنین او راشم ستا رخسار ووینم تنده به راته قسم دې ختمه شي د الله رسوله یو مزه ده ستا په دیدار کې او ستا سره مې داسې مینه ده چې د کله نه مې دا خبره زړه ته را پرېوتې ده چې جناب محمد رسول الله به د دنیا نه انتقال کوي د هغې شپې نه مې خوب دا مې هسې خیال زړه ته راغی خوب مې بند که خوب مې آرام شو خوب نه راځي د الله پیغمبره ټوله شپه ستا در ته ناست یم ټوله شپه ستا دروازې ته ناست یم او ګورم چې جانان به مې کله روزي او جانان به مې کله روزي قربان شم د صحابو چې ته بار روزي سکون ملو شي خو دا م وایم چې دا خبره زړه کې راشي د الله رسول چې ته دنیا نه لړ شي ستا خو په جنتونو کې اعلی مقام دی مونږ خو کمزوري مؤمنان یو مونږ خو کمزوري ایمان والي یو چېرته ستا مرتبه او درجه چېرته زمونږ رتبه د الله رسول چېرته کېدی شي دیدار به څنګه کېږي او هغې جنت باندې څه کوم چې ستا دیدار نه میلاویږي شوق سره لږ سبحان الله ووایي هغه جنت او ماڼو باندې څه کوم چې پکې ماته د جانان دیدار نه میلاویږي زما پیغمبر وله اوښکې پاکې کړې په سینه باندې لاس راښکه یو جمله ورته وفرمایله چې تا قیامته پورې
چې څومره انسانان راځي صحابو ته نه ده دا جمله تاسو ټولو ته وایم تا قیامته پورې دا جمله د جناب محمد رسول الله تاسو ته ډالۍ کوم قیامته پورې چې څومره مؤمنان راځي زما پیغمبر وله په سینه لاس راښکه اوښکې وله پاکې کړې جملې د زبان اطهر زبان نبوت نه ووته چې صحابي سلو المرء مع من احب د چا چې د چا سره په دنیا کې محبتي په جنت کې به ورسره داسې لکه دا دوه ګوتې صحابي توجه شه یوازې ستا د چا چې زما محمد سره مینه ده ما سره به په جنت کې داسې لکه دا دوه ګوتې محترم چوکتر سبحان الله دې دوه ګوتو ته وګورئ محترم څوک نه غواړي چې د جناب محمد رسول الله ګاونډ راته میلو شي څوک غواړي نه داسې چې ماته د نبی اسلام دیدار او ګاونډ میلو شي نو زه څه وایم چې زړه کې څه مینه شته زړه کې د نبی صلوات والسلام مبارک څه ارزو شته سلام